علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. د روزې میاشت رااله، د هغې متعلق یو څو ضروري خبرې ستاسو مخکې عرض کول دي. الله فرمایي چې ای هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړی دی، کتب علیکم الصیام، فرض شوې ده په تاسو باندې روزه، کما کتب علی الذین من قبلکم، لکه څنګه چې فرض شوې وه په هغه خلقو باندې چې کوم تاسو نه مخکې تیر شوي. نو روزه په تمامو امتونو باندې فرض وا د هر چا د شان مناسب. روزه عزیزانو یوازې خوراک سکاک نه خولې بندولو ته نه وایي، روزه به د هر شي نیسئ. د سترګو بم روزئ، غلط کار ته به پکې نه ګورئ. د غوږونو بم روزئ، غلطی خبرې به پکې نه اورئ. د خپو بم روزئ، غلط ځایونو ته به پکې نه ځئ. د لاسونو بم روزئ، غلط څیزونه ته به نه اچئ. نو روزه یوازې خوراک سکاک نه ځان بندولو ته نه وایي، روزه د دې ټولو څیزونو نامه ده. بعضې ائمو تر دې پورې لیکلي دي چې که چا په روزه کې غیبت وکړو، پردي بدې وویلې د خپلو مفادو دپاره، نو په دې روزه ماتي. خوله به هم چې دی په غلط شي باندې نه استعمالوي، ژبه به په غلط شي باندې نه استعمالوي، دا احتیاط به هم کوئ. دې روزې میاشتې ته رمضان وایي. رمز په عربي لغت کې سوځولو ته وایي. یو شی چې بل شی سوځي دې ته رمز وایي. علما لیکي چې په دې نام میاشت باندې الله پاک رمضان نامه ځکه ایښې ده چې که دې میاشت کې سړي د ایمان په تقاضا باندې روزې ونیوي، نو د 11 میاشتو ګناهونه چې دي هغه ټولې په دې باندې وسوځي. نو الله پاک دې مونږ او تاسو ټولو ته توفیق راکړي چې دا روزې په ښه احتیاط سره ونیسو. څنګه چې روزه فرض ده، داسې 5 وخته منظم فرض ده. څنګه چې روزه فرض ده، داسې چې پیسې ورسره حجم فرض ده. روزه فرض ده، داسې چې پیسې ورسره زکاتم فرض ده. روزه فرض ده، داسې چې بل سړی دی ولیدو او د روزه ماتي او د پښمنۍ درک نه لګي، نو هغې سره امدادم فرض ده. دا واوره، که په یو محله کې یو کور بی پښمنۍ روزه ونیوه، یو کور، الله به په دا ټوله محله جهنم ته لیږي. که په روزه کې یو غریب روزه ماتی نه او په تا ته پته ولګېده او د هغه روزه ماتې نشته او تا وله د روزه ماتې بندوبست ونه کو، الله به په ټولو محله جهنم ته بوځي. او دې ته نه وایي چې روزه مو نیوه او راشي د شپې حافظ پسې ودرېږئ او صاحب حافظ هم چې دی کوزه و پاس کېږي او غرډی څه چل دی ختم وشو. ختمونو نه خلاصېږي. زمونږ بیړه تباه ده. زه درته په ایمان وایم او بیا درته په ایمان وایم چې 2 بزرګانو سره زما ملاقات شوه دی او هغه دواړه بزرګانو ته دا علم و چې د قبر حال به معلومولو چې دی مړی باندې لاندې سال دی. او دواړه بزرګانو چې کومې ادیرې ما ته ښودلې دي، 5 منټه به مراقبه وکړه او 5 منټه پس به ما ته وویلې چې بچیا د ټوله ادیره کې داسې بړی نشته چې ته وګورې او زړه دې خوشحال شي. دا ټوله ادیره کې مړي چې دي دا ناس دي او غوښې ته غوسېږي لګیا دي. په قبر کې دا عذاب می چې ناس به تیکه به در نه پریږي، چې چاړه داسې لاندې راځي بیا به دا غوښه ورته جوړه شوي بیا به در نه تیکه پریږي. دا ټول مړي په قبرونو کې چې پراته دي غوښې ته غوسېږي لګیا دي. تاسو چې مړی ښخ کوئ په هدیره کې څه کوئ؟ د مړي وارث ته رضا د خدای، رضا د خدای. د بد خنزیر بچیه چې رضا د خدای نه وی نو دا به مړ کېدی. وایي تاسو ټول چې رضا د خدای نه وی نو دا د خنزیر بچی به مړ کېدی. خو د خدای رضا و مردارې کو که نه، نو بسر سړی به ځان ورته خیسي رضا د خدای، رضا د خدای. دا دوا به یاد کړو، دا دوا به یاد کړو. په دې نه کېږي. خپل چې دی واخلي هلته دې کېږدي، ښه دې سنبال که بیا در نه لیږدي. درته به راشي د قهره ریږدي، تکیه دې خدای شه په ګورستان کې. مرګ دې په سر دې میرا فقیره، شته به وخورې په زړه توګیره. آخر به لاړ شي مرګ دې په سر دې میرا فقیره،
شته بوخری پزړه توګیرا آخر بلار شي د دې جایګیرا غشنی ولې درته کمان کې داسې درته ولاړ دی دا مرګ منټ پستی پسینه نه نوځي یو کپ میاش پستی نه نوځي یو کپ هفته پستی نه نوځي د ټول جایګیرونه چې دي دا به ختم یو ډاکټر مړ کېدو نن 90 کال مخ 15 لک روپۍ ته پاتې کېدی وصیت یو کو چې زما د مرګ نه رستو د جنازې نه زما د لاسونه داسې وباسي داسې دا خلک پکې رواني چې زما د لاسونو ته ګور یو سړی ورته ناست هغه ورته ولي ولې دومره لوی دولت را سره چې خلکو ته پته ولګي چې تش لاس لاړو نو هغه ورته ویلي چې خدای دې خوار کا چې راتلې څه دې وروړي ځان سره تاسو چې د موره پیدا کېدی څه غوټه در سره و څه دې وروړي دي خو چې څنګه 2 لاس راغلې وي داسې 2 لاس به تیزې کنه څه وړي خو نه ځان سره نو عزیزانو پړومبه شپه چې کوم پولیس با په قبر کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بيدینه سړی ته په داسې شکل کې راشي چې دا ورته وګوري نو زړه د خلینو بارو او داسې کې نه چې کې نه نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر ورته وخی ورته وای ما كنت تقول في حق هذا الرجل د دې سړی متعلق دی دنیا کې سا کی دوا دې چې ورته وګوري نو دې به وای چې ها لا ادري والله کزه خدای پیژ دا پیژنې دا څوک دی والله کده خو پیژ اوس چې د الله په دربار کې او د الله د پولیس په مخ کې ته وای چې رسول الله نه پیژنم ستا بسادي دا خو په دې وړاندې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم تمام نقش و نگار اپ زړه کې لیکلې چې داغه خلاص څنګه وا داغه غاخونه څنګه وو او زتا سونه د جمعات کې چناسي تاسو کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم غاخونه څنګه ویلې شي څو داغه پوزه څنګه وا سترګې څنګه وي د سر وختې سو قسمه وو ویلې شي چې لاسونه څنګه وو بلار اتلې څنګه وو لباس څنګه وو پټکې څنګه وو صادر څنګه وو د چهره بناوټ څنګه وو دا نقشه به د کړی او په دې نقشه به مینه انا باغه فوټو چې اوس ته چې د کم سړی نه پیژنې او داغه فوټو درته سوکو خې ته به وای چې دا پلانې دی وای ټول سم وای ما ستړی کوي ما کم سړی چې ته نه پیژنې او داغه فوټو درته سوکو خې نو ته به وای چې دا پلانې دی او چې پیژنې او فوټو درته سوکو خې نو څه به وای چې دا پلانې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر چې درته وخی نو چې تا وړاندې ناغه خط او خال پیژندلی نو به وای چې هاذا محمد رسول الله وآمنا به دا جناب محمد رسول الله دے او ما په د ایمان راوړم نو ملائکه به ورته وي صدقتا رښتیا وي مونږ ته وړاندې نه پته و چې ته بم داسې وي او چې ته وي چې ها لا ادري والله که زه خدای پیژنم ملائکه به وي خبيثه مونږ ته وړاندې نه دا پته و چې ته بم داسې وي نو په دې قبر کې بیا په عذاب مقرر شي یا په لړمان مقرر شي تر قیامت پورې یا قبر تنور شي اور پکې بلیږي او دې پکې کله اور پاس وروړي او کله لاندې وړي کله پاس وروړي او کله لاندې د لاهور ادیرا مولانا شمس الحق افغانی ته حضرت لاهوري رحمت الله علیه پسترګو خودلې و ول په مخیره تلاس راخ کو او راته وی چې دې ادیرې ته وګوره افغانی صاحب قران خورو چې ما ادیرې ته وکړه د هر قبر نه د اور لمبې راوتی د هر قبر نن درې ورځې ته مړی پسې ناشته تاسو سره د احساس وی جما چې خېده دغه بسالي التقبر به یو سټماري زوی برازي او دا دوا بیان کو او بیا چې معتبر راشي خان راشي ارباب صاحب راشي افسر صاحب راشي نو ټول ورته ټوکرای شي او هغه بکینی نو پر دې زبې داسونه خدا دوا بیان کو دا داسې کی اشاره کم زیته وکي استامړې چې شوی د زما ته په خوشحال شي چې خانم راغی زما مړی ته دا خلک چې د جنازې ما په زندګۍ کې د مړی خبر نه دی ګرځولې په زندګۍ کې ويكره اعلام الميت في الاسواق والمحلات په بازارونو په جمعاتونو کې او په بازارونو کې د مړی خبر ګرځول چې دی دا حرام دی د مړی خبر ګرځول په دې خدای ناراضي ما چې کله چا مړی ته لاړ نشم ګیلې نشته ځکه چې ما خپل مړی ته تر غوښته نه نو زور کې خپل کار کوم ستا واده ته قدر نه رالم په ما دي سګي ده نه زما دي خړلې ده او نه ستا خرمه زورک شخ خپل کار خبره د دین کوا یارانه د دین کوا او تعلق د دین ساته د دنیا مکوا تباہ بشي غرق بشي انجام بم بیا داسي وی چې څوک بم راټینګولې نه دی وجنا
سوچ وکي روزه دا الله تعالی د داسې عبادت ته داسې چې په هر عبادت کې ریا راتلی شي، په حج کې ریا راتلی شي چې خلک راته اتی سه بوي، په منځ کې ریا راتلی شي چې خلک راته بزرگ جمیل وي، په زکات کې ریا راتلی شي چې خلک راته خسیسه بوي، هر عبادت کې ریا راتلی شي. روزه واحد عبادت ته چې ریا پکې نشي راتلی، کته پټو خرم چاته پته بنه نو واحد عبادت پټولو عبادتو کې روزه ده چې دې کې ریا نه راځي. نو د دې نور ګناهونو منهیاتو نه به پکې ځان ساتي. عزیزانو یو ټکی بل وور، تاسو مونږ ټول غریب خلک یو غریب مزدور کار لا چې د کلی خان روټي وکي، ا مزدور بسوک په جامو کې راځي کی چې خان ورته روټي وکي او راوي غواړي، ا مزدور بس نواب ورته وکي، د ملک بادشاہ یو غریب ته روټي وکي. الله اورنګزیب بادشاہ او د خپل ملک وزیر اعظم ته د لیچی یو سو دانه داسې په خپل لاس ورکړي چې ورکړي. نو وزیر اعظم سباله ټول رعیت ته روټي وکړه چې په ما پرون الله ډېر لوی مهرباني کړې ده. وی بادشاہ مالا په خپل لاس د لیچی دانه راکړي، چرته زو چرته د بادشاہ لاس، کہاں میں کہاں یہ نگہت گل نسیم صبح تیری مہربان. ما ته بادشاہ په خپل لاس د لیچی دانه راکړي. د دنیا یو وزیر د بادشاہ په لاس ټول رعیت ته روټي کوي. د قیامت په ورځ د نیکو تقسیم چې کیږي نو هر نیکی به نیکی کون کی ته د ملائکو په لاس ورکړل کی. واحد عبادت چې ده هغه روزه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله وی حدیث قدسی ده، الله وی چې الصوم لی وانا اجزی به، روزه زما ده او د دې جزا به زه په خپل لاس ورکوم. نو تاسو ته به دغه روزه ثواب د الله په لاس ملایي. یا الله چې د الله لاس بسنګي. یو روایت دا ده چې الصوم لی وانا اجزا به، روزه زما ده او د روزه په بدل کې به روزدار ته زو ورکړل کېږم. الله وی ته روزه په بدل کې به روزدار ته زو ورکړل کېږم، یعنی زه به د روزدار شم. په دې لنډای بوچای روزه باندې الله بستاشي. اسی وایم یو طرف ته زمونږ د عبادتو ته ګوره، زمونږ د کمزورۍ ته ګوره، او بل طرف ته د الله د فضل او د رحمتونو او نعمتونو ته ګوره. یو ور درته کوم عزیزانو چې دا ووري نن سبا خو روزماتي د پاره د خلکو سس نخري جوړی کړي. په خپل علاقې کې چې کمزې اوسېږي دا کوشش وکوي چې اسنه چې د روزماتي وختي او د چارو جماعت نه دی به تباہ شي، غرق بشي. په خپل علاقې کې به دا سروې کوي چې اسنه چې څوک به پښمنی پاتې نشي، څوک به چایو پاتې نشي. نو تبوي چې مونږ ځان لچ سکړیا به بل ورکو. یو سړی راته بل ورته مونږ ځان لچ سکړیا به بل ورکو. کینه د ګډي بچیا ځان لسکړي، غټه واخه به پخکړي، ټیپر به پکې چوری، چټنی مټی به دغه ځان لسکړي. په خدای قسم حضرت علی او بی بی فاطمه قسم خوړو امام حسن او حسین نا جوړو چې یا الله کدا دواړه جوړ شو نو مونږ بدرې روزه تا د پاره ودیس. دواړه خدای جوړ کړ، دواړه روزه ونیوه. چې روزه ونیوه چې ما خام شو دروازه کې आवाज شو، حضرت علی د روزماتي سره قجوري مجوري او ستوان دا برابر کړي. روز دروازه کې आवाज شو چې یتیمان یو مسکینان یو والله کم دروټه درک لګي. ادوارو چې ځان له سبندو بس کړي وغه ټول چت کو غیله بار ور د چا غنی کبه وکي، مولا به وکي، یا به پیر صاحب وکي، یا به ګیراور صاحب وکي، یا به اتی صاحب وکي، د چا مور به زبردست وکم. سباله بیا روزه کړه په نهاره چې بیا روزه کړه چې ماخامي بیا څه قجوري وغیرہ تیار کړی. بیا دروازه کې आवाज وشو چې یتیمان یو د روټای درکب نه لګ. بیا حضرت علی ارسوچت کو باره و بی بی فاطمه ورته داسې نه وای چې دا سکه مونږ به نه خورو. نه فاطمه وکنه خاتون جنت وکنه. مونږ به د خپل انبر سره میخي چې ساتلی دي په کورونو کې دي ته به د سیو کوي. تاسو په ایمان وای زه به وکم، تاسو به وکړئ. په درې مورز بیا روزه شو چې بیا روزه شو چې بیا ما خام تیارې کو. بیا دروازه کې आवाज شو چې اسیران یو د روټای درکم نه لګي. بیا ارسوچت کو. قرآن راغی چې یوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. قرآن را چې دا په وفای په نظر ولي وکړه چې دا ورځ نه یریده چې په کوم ورځ به شر به پټوله دنیا خور او بیا روټي وخوروله په چا
په مسکینانو یتیمانو اسیرانو باندې او بیا ورته وایي څه انما نطعمكم لوجه الله روټایم خدای د پاره در باندې وخورولا لا نريد منكم جزاء ولا شكورا بدل درنه نه غواړو نه شکریا درنه غواړو خدای د پاره در باندې نفلی روزو کې حضرت علی او د بیبي فاطمه ایمان ګوره اوس فرضي روزه د عزیزانو په علاقه کې بدا سروي کوي څوک به چایو پاتې نشي څوک به رو جماعتي پاتې نشي څوک به پښمنی پاتې نشي کینه ټول علاقه په الله ونیس دا به تاسو ومنئ چې زمونږ د ملک د پاکستان شریف ډلې حشتا ځان سره جیب کتری بوزي دی ورته ناشتي او هغه ټول ورځ د اجیانو نه جیبونه کټ کوي یو وزیر راشي چې مان دومره پیسې رانه ورکې شوې یو بل راشي دومره رانه ورکې شوې بل راشي دومره په مکه کې یعنی دا به تاسو ومنئ چې زه په سن 65 کې حج ته تلم او چترای وراسه د بیت الله شریف په خوا کې مې کې خوځه په منځو درېدم او زه ورته اوس په منځ کې ګورم او یو سړی چته کړو منډه کړ نو منځ مې ورپسې ماتولې نشو او بجوي نو عزیزانو زما عرض داده چې دا ګناهونه د بخنې نه دي او مو په دې تمکیږي چې جمعات لدی یو قجوره راوړو 50 کروڑه قجوره ثواب دی او د پکوړې دی کراوړې او دمر ثواب دی په کوم دا پکوړې میکوړې په ټولې په دې کو نظر منډلې شي او جهنم ته به روان پکوړو خبرې نشته تاسو خیال را پر دې حق عمر لا بیړه تبا او یو غرور د دې هغه تاسو د جمعې پر ورځ خدای نه را پرې دي که څه چلې یعنی امیان په 12 بجې راغلي دي او مليان په 1 بجې راځي جمعه دا هم سبا د جنت ټیکاداري څه علاج به کې خو یو خزه و ډورې مړه زمون په مالت کې نو هغه په جړل نو په انکو کې وای چې بچړی مې کس نوروا بچڑی میں کس نوروا ماں نوروا کے پیو نوروا کے پیراوا نوروا کے بچڑی تنوروا سوک بجاڑ نن ټول غر اسدا د جنت باس ماستا سمخ کی شروع کړي ده شاید چې دا ما غلطی کړې ده ځکه چې مونږ ته ګورو جنت ته ګورو یو د جنت په خدای قسم د یو بوټي قیمت کدا ټول پاکستان ستاشي ټول پاکستان او دا ټول پاکستان ورکه نو د جنت د یو بوټي قیمت به پوره نه وګورئ په سورته رحمان ولمن خاف مقام ربه جنتان څوک چې په ګناه قادر شو په ګناه ودرې دي او زړه کې دی ویل چې هو د دې خو به خدای تاسو کوي او رستو شوي ګناه باندې دي قدرت راغې او رستو نو الله وی دې سړی ته به انعامي زد جنت ورکو چې په ګناه قدرت راغې او ګناه نه رستو شوي انعامي دو جنت ورته ورکو په دې جنت کې بچي فيهما عينان تجريان یو دوا چینه به پکې چې داسې بجاری وي د سترګې به په کدو ورته په خوند نه مړي میوې به پکې سي فيهما من كل فاكهة زوجان د هر قسم میوې به دو قسمه بیا دلته د خاورو بوجای کې درته تکیا نه نصیب کیږي التبت چلی متکئین علی فرش بطائنها من استبرق تکیا به والی وی د جنتیانو په فرشونو باندې تکیا به والی ده لکه دلته زه باجوړ ته تلو منو خان سره چې ملو شونو ار یو سړی به چراتلو صادر به ځان لاندې کولو پس مکه به کې ناستو خان کټ کې ناستو نو دی په کټ کې نه کې ناست زړه کې و یاریدم چې اوس ماته ونه وای چې کوشه دې کټ خان خو خان دې کنه خان زمونږ د بالا معنی کوم ډیر دي دا چې خانان کو کوسو کې سپید لوګي مړ کیږي نو ما چې اوس ماته ونه وای چې کوشه دې کټ نه او چار دې خیمه ته غونه کو هر یو چې راځي صادر ځان لاندې پزمکه کې ما یو نه غړي غونډه پته ما تاسو کوي دلته چې خان کټ کې ناشتي نو مونږ نشو کې ناست دا د خان بی عزتی ده او هغه داسې متقی ته ډډاواله وو داسې لاس کړو مانه تاسو کول څنګه مولانا صاحب هي دې خانانو ګوره داسې خبرې کوم شته تاسو علاقه کې خانان کنه ها شته کنه داسې خبره څنګه ها داسې خبرې کوي یو دلته بالا معنی کې به ما ته کله کله وي مړ شو غریب خدای دې وبخي څنګه ما بل خیمه ولی ما خو درنه تاسو کوم ما درته ویل چې خیم کنه دا تاسو څنګه کې څنګه نو باجوړ نه چې هغه زرا تختیدل بیا نه يم تلې دا څه په غضب وړي نو دلته
تا د سړی په مخ کې متکی ته ډډوال نه نصیب کیږي. اول د بسکه متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، تکیا بوالی وی دی جنتی پاغه فرشونو باندې چې داغه سټ بدرې خموشنو غټو نوي. وجنل جنتین دان. الله بیا دا د جنت نعمتونه به څنګه ای؟ تا به د سډاډه والی کېله خورم، هغه بوټه به کېله په خپل سپیده کی او بوټه به دومره روغت شي چې ستاد خلیله به کېله تیار راوړي تا بل سونه داسي. انار خورم، بوټه به انار صفا کی او ستاد خلیله به راوړي. داسې مهرباني په دې ټول کائنات کې چرته شته، په دې ټول کائنات. زما عزیزانو بیا به توې چنده زه د بوټي د لاس شی نه خورم، مال د خادمان سپین کی اورا دی وړي په تالی کې دی راته پیش. نو الله څه وایي چې په جنت کې به خادمان داسې خسته وي. اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. د جنت خادمان به دومره خسته وي چې ته ورته وګورې نو ته به وایې چې د ملغلرې نه چا تار ویستی دی یو د بل د پاسه ټپکیاوي. دومره خسته به یې لکه ملغلرې. اوس خو خستوالی اوس مونږه خسته نه یو نو خادمان بلد. او بیا چې د چا خادمانی د هغه د شکل ته وګورئ. تاسو دار ورځ د اخبار کې ګورئ کنه دا د ملک حکومت خلک چې دي د دې بوتاړونو ته وګورئ یا د خپلو شکلونو ته داسې په شیشه کې لګ لګ ګورئ. زمونږ شکلونه څنګه دي؟ ورځ چې تېرېږي هر مخ نه د سړي زړه توري، د چهرې نه د نور بناوټ ختمېږي. بلکل هر سړي نه شوتر جوړېږي. لږ تاسو دې خلکو ته وګورئ، په میلیونو ګرځه داسې شکل به درته په مخ را نه شي چې ورته وګورئ وړه دې خوشحال شي. په میلیونو ګرځه خو چې هر شکل در مخامخ کېږي یا به پوزه بونډۍ وي یا به خوله کې څه چلي یا به مړه خو څه تندر به والی. نو د جنت خادمان به داسي چې اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. ته چې ورته وګورې نو ته به وایې چې ملغلرو نه چا تار ویستی دی یو د بل د پاسه ټپکیږي. عالیهم ثياب سندس خضر واستبرق. جامې به څنګه اغوستي؟ جامې به اغوستي د شنو ریخمو. عالیهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضه. په لاس کې به کنګڼه چولی د خادمان د زرو. نو چې په کم لاس تعالی تعالی پیش کوي چې فروټ پکې پرې کړی دي یا روټای پکې تیار ده، پاغه لاسونو کې به کنګڼه مچولی او شکلونه به هم د بلغلرو پشانی. نو ته چې هغې ته وګورې هغه روټای نه به موړ شي که نه؟ وایي که نه خولې خو م ټپې نه دي داسې په تمه ورته ناست دي بس خو پړک جنت ته به ورننوځي. خادمان به داسې. یا الله ته رحم وکړي چې غلامان او خدمتګار د جنت به داسې وي چې حورې به بیا څنګه بیا الله ته وګوره. رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی فرمایي چې ولا خلوف فم الصائم اطيب عند الله من مسك. د روزدار سړی د خولې وګمه چې کومه ده د لوګي نه چې په کم خوله کې وګمه پیدا شي الله وی دا وګمه ما باندې د مشک او د عنبرو نه مخلګي. ته خدا خپل خوله د یو غریب سړی خان ته ورنږدې کې او داسې دې ورته وکي خان بوش لري د خوار که خوله کې دی غل نیولي وای به ورته که نه. او الله څه وایي؟ ولا خلوف فم الصائم اطيب عند الله من مسك. د روزدار د خولې وګمه چې ده دا ما باندې د مشک او د عنبرو نه مخلګي. لعنت په داسې قوم وي چې د الله د شفقت ته وګوره، د الله د رحیمانه او کریمانه نظر ته وګوره، د الله د مهربانو ته وګوره او د انسان د بغاوت ته وګوره. د انسان نه لوی باغی دی وخت کې د الله نه بل څوک نشته. لوی باغی چې دی هغه انسان. په کار خداو چې د الله یو مهرباني. یا الله ما تاسو ته په خوا یو خبره کړې وه چې زمونږ دا قوم چې دی دا اپریدی قوم دی. نو اپریدی چې دی د تحصیلدار او ډیپټي صاحب نه ډېر داسې جار او قربان کی. نو زمونږ یو خپلو هغه چېرته تحصیلدار له کوواټ ته ورغلی نو تحصیلدار به ورته راپاڅېدلی ورغاړې وتی به یو په ملا بیا ولا ټپ ورکړی یو بیا ورته ویلي چې کورسۍ کې تشریف کېده. نو دی چې کور ته راغی نو ښځې ته وایي چې وا ښځې تحصیلدار صاحب له چې راغلم دا سر او ته په کورسۍ کې راپورته شو
ورغوړې وته و په دې ملې وټپاولم و بیا ورته وویل چې په دې کرسۍ کې تشریف کې نو ښځې په دې تشریف پوه نه شوم چې دا تشریف څه شي رایایي نو ښځه ورته وایي چې دا د غولو ځای له تشریف یایي که نه وایي چې ته وګوره نو د ما د غولو د ځای دوره قدر وکړه چې تشریف یې ورته ووایي په کرسۍ کې کښېنه اوس اپرېدي خو داسې دي او ته چې چېرته تاڼې ته لاړ شي تاسو ټول تلي ستاسو ایمان ما د پولیس او د تاڼې او د مرزا صاحب په مخ کې کتلی دی ما ته معلوم یې تاڼې ته لاړ شي مرزا صاحب سلام علیکم داسې ناست علیکم څه چلې اوس تا خړوس نه زړه بوټ وځي خدای خیر کې مرزا صاحب په غوسه او لا چې سچو صاحب ته ور مخامخ شي هلته ما ستاسو ایمان لیدلی ما کتلی ستا ایمان مې په تاڼه کې کتلی دی او د خپل قوم ایمان مې په تحصیل کې کتلی دی شیب نے ادهم د نوابی لباس بدل کا شیب نے ادهم د نوابی لباس بدل کا رستو کا کارون د دنیا عشق والکڑا شیب نے ادهم د نوابی لباس بدل کا رستو کا کارون د دنیا عشق والکڑا کړه په عشق د یو کې عاشقان پزان لکونا په خدای قسم چې په یو مین شي چې هغه د الله ذات دا دنیا به پتا مې نه او قسم په خدای دی چې په هغه ذات ته مین شي د دنیا به د مسقال ذره عمره پروا نه لري د مسقال ذره هم تاسو خیال را تاسو ځان ته وګورئ نن د بندگانو څومره تابع د بندگان یو سر لور شي ډېر ټیس تپاس کې تله او چې ورشي نو چټ اولی کې چې دا چټ دنه ورکه چې فلانه خان راغله دی تاسو سره مو څنګه افسر د دوانوم نه نو ته ورته بار ناشته او انتظار زه درته په ایمان وایم چې ځان ته سوي او زه ورغله ما نه چټ لګلې دی او نه مې جواب لګلې هر دلی دروازه کې ولاړ دی یو طرف ته شه وې جی اطلاع ورته د حضرت عمر په دروازه کې دربان اوس نیخ په ورده د یو نه یې نو الله د لکونو کړی یې چې د یو شوي لکونه بستاسو دار سه بستاسو نو یو الله پرې خېده الله تاسو پرې او په قیامت کې بم دا چلو شي چې کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها زما قانون در تراغلو او زما قانون تغییر کړو او پریوي خو کذالک اليوم تنسى نن مام تفریق او هیر میکړي چې تا زهیر کړو ما په دنیا کې نو ما ته هیر الله دې امان راکړي چې د قیامت غوندې سخت ورځي او د الله درباري او الله تا ته وایي چې ته ما هیر کړي بیړه دې د پلار او د نیکم تباش وکنه غرق شوي کنه نو عزیزانو یو ذات سره لگاو اور سبستاش ما تاسو ته خبره کړې و چې الصوم لي وانا اجزي به روزه زما ده او د دې جزا به په خپل لاس ورکو یو روایت دا دی چې الصوم لي وانا اجزا به روزه زما ده او د دې په بدل کې به روزدار ته زور کړل کېږي الله و استاد روزه په بدل کې به زدر کړل کېږي زبستاش اندازه وکي چې د یو روزه په بدل کې الله بستاش نو چې الله ستاسو د خدای ټوله خدای ستاسو وکنه هرڅ نو دی وجنه عزیزانو لک سوچ وکي او یو ټکی می پرور ولای واوري چې دوه شیونه دي چې هغه به د قیامت پر ورځ بالکل نه بخلي کی یو پردې مال چې تا په ظلم او په جبر باندې خورلې وي دا به نه بخلي او یو غرور تکبر ځان ته زویل دا به نه بخلي دا زټکه دا دومره خطرناک ټکی دی چې عمر او عبدالآباد د پاره د سړی بیړه تبا شیطان څومره مشهور شی دی شپږ لکه کال د خدای عبادت کړو شپږ لکه کال او د ملائکو استاد پاتې شوی یو ټکی وکړو چې د آدم علی السلام لاش تیار شو او ملائکو ته حکم وشو چې سجده ورته وکړي نو تمام ملائکه ورته په سجده پریوته الا ابلیس مگر شیطان انکار ولاړ پات الله ته تاسو کو چې ما منعک الله تسجد اذ امرتک چې ما ته حکم وکړو چې سجده وکړه ته ولې ونه کړه نو دی ورته په جواب کې وایي چې قال انا ز او دې ته سجده خلقتنی من نار وخلقته من طين زه د اور نه پیدا یم چې پاک شه دی او د خټې نه پیدا دی زه څنګه د تسجده و خدای وی ښا تا زما په مخ کې دا زولې وي الله وی زه خو زېما بل څوک دی چې زما په مخ کې زو وي شتا په سایکل د 500 سیرو چایو یا د 2 سیرو چایو یا د 3 سیرو چایو غوټه
را روانه کړي په جمرود نه او د لنډي کوتل نه په 100 روپۍ کوي باغې پسې کسٹم والا په یو لو ډبل وین کې ګرځي او چې سایکل والا وګوري الا دا دې کتو د دنیا غن کا نه سایکل والا نړ بوټي کله په یو کوستي منډي وای کله په بل کوستي منډي وای کله خدایم هلاک کا چې هلاک خدایم هلاک کا چې هلاک شي نو تورې چي دي دا تورې چي بیګاله تاسو سکینه چې نن تاسو سمګلینګ جوړ کړي دا څه چل دی وای دا سمګلینګ دی تاسو یو افسر وخای په دې پاکستان کې چې داغه خزي د پاکستان جامع اغوستا بنګيږي یو افسر وخای چې داغه خزي د پاکستان جامع اغوست یو افسر وخای چې هغه د پاکستان جامع اغوست په کور کې لوخي وګوره دا د پاکستان لوخي دا ټلویزیون د پاکستان جوړ دی ها د کوم ځای جوړ دی دا سمګلینګ شو کنه شو نو چې ستا په کور کې ټلویزیون سمګلینګ پروت دی د ایر کنډیشن د کوم ځای جوړ دی د پاکستان جوړ دی د جاپان دا ستا په کور کې لګیدل دا سمګلینګ نه دی کوم چې ستا کور ته راننوځي سمګلینګ نشو او چې کوم غریب په وګ کړی او په کرای چا سره وړي هغه سمګلینګ پاوډر دی نن پاوډر والا چې تاسو ونی سي په جیل کې پراتی مزي چرچی کوي خریس کی عیش کوي پاوډر والا چې راونی سي خرڅون کی جیل میل ته مپره د خو چې څنګه دی ونیو پس مکه سملاو تبر ورتونی سو کیمای کا نن د پاکستان بچی تمام د پاوډریانو د لاسه تباہ او برباد تباش بیا په کوم دکان کې چې بلو پرنٹ چلیږي پولیس والا ورشي راویني د بلو پرنٹ چلو بلو پرنٹ چلو بلو پرنٹ جونی سي تان عدالت ته بوزي مجسټریټ وایي چې دا چې بیلیبل کیس ته بیلیبل وای تخلق دې دمر دانه اوخه په خلق دې ناسور راوخیجا پاوډر بیلیبل کیس ته چې قوم بچي او د قوم سړي ټول تباہ او برباد کړ هغه بیلیبل کیسي وکیل پیسې والی دغه ورتیش کیږي دا بیلیبل دې ما په دمر ضمانت پرې کیما کولی پکار توبه او باسي هر وخت یا الله د خپل گرفت نم ساته یا الله د خپل قهر او د غضب نم ساته یا الله مونږ سره د رحم او د کرم معاملې کوا خدای استاد سیب سے امتحان تابع نه لګ الله فرمایي کأنهن الياقوت والمرجان دا د جنت حوربه د یاقوت او د مرجان په شانی پرنګ او په صفای او په خوبصورتۍ دا هغه سړی ته بدا انعامي هغه سړی ته چې کم سړی په ګناه قادر شي او ګناه اونکی اراده د ګناه وکي او ګناه اونکی نو غلب وای په قیامت کې سپیشل دو جنت ملوش او ومن دونهما جنتان الله فرمایي د دینه سوا به نور جنتونه می خدا دو جنت به انعام دې سړی ته ملوي نو عزیزانو گرفت د پروردگار عالم چې دی هغه په اراده باندې او په اراده کې بیا الب کیږي چې ګناه ته وکي ګناه دې ونکړه نو دا ګناه به لیکل کیږي نه او کله نیک کار اراده دې وکړه دا اراده دې وکړه چې زه جمعات لازم او لار کې څه واقعیا په خشوه او تپات شو نو دا اراده د جمعات د تلو بستا په عمل نامه کې په نیکۍ کې ولیکل دا اراده دې وکړه چې پلانې سړې نن وړو ورته نه دی ملو شي غریب دی کور ته ورزم چې د وړو پیسې ورکم چې روټه ځان لروړي او لار کې څه واقعیا په خشوه ورنه راغی نو دا نیکی دی الله پاک لیکلی عزیزانو نن وګوره ستا په دې ملک څه عذاب نازل دی خدا د دې اراده خرابې دي کنه نو عزیزانو عرض می دا کولو چې د ګناه اراده وکي او وې نکي نو نه لیکل کی او د نیکۍ چې اراده وکي او وې نکي نو دا نیکی لیکل کی سره د بے پروايي ذات سره د بے نیاز ذات الله پاک انسان ته سره سمره کرم کړي